بسم الله الرحمن الرحيم قال ويؤخذ أهل الذمة بالتمييز عن المسلمين في زيهم. يجب باب الجزية شرودا أهل ذمون بجزية أخلو وصلت دلت الذي خبر بيان كي أهل ذمة بد مسلمانان وسرا ځان مشابه نه جوړي امتیاز ضروری دی د مسلمان او د اهل ذمه او ترمنځ او فائدې رستو بیانې هيئت کی سوارینو باندې کم زینه چول شي باغی کی ټوپۍ به زمنګ بشان نه شپدنه لګي سیک دی او کنه دا کوړی نه فارغ مولا دی او پټکی وادي او دا غشن اصله باندې با تماشې نه کوي ښا وګورئ دا انته یې سان دی او خو اهل ذمه او اخذ بکیږي د اهل ذمه یعنی لازمیږي په اهل ذمه باندې به تمییز چیزان جدا کی ان المسلمین فی زیهم بخبل هیئت کې ومراکبهم بخبل سوارینو کې وسروجهم بخبل زینونو کې کم چې سواری معنی چي وقلانسهم بخبل ټوبو کې فلا يركبون الخيل اورا اسمان بنسوريږي د سوارینو کې فرق شو ولا يعملون بالسلاح اسلحه سره به عمل نه کوي ځان زغاړې ته کراشن کو بچولې ګرځي دا بدمعشي دی نه منم وفي الجامع الصغير كرا غلي ويؤخذ اهل الذمه چدي دا دیو باندې به لازم وي نیول اخذ به اهل ذمه کیږي معنی بدیو باندې لازم وي به اظهار الكستيجات چې دیو اظهار د کستیجات وکي دا یو پړې دی مره د املانه به تا وي د تار وړې تار شی به پته ویلږي چې لکه اهل ذمه دي والركوب على السروج هم دغه شان سوريږي چې په سروج باندې زینونو باندې نو زین بکم زین وی التي هي كهيئه الاكف چې هغه په شان د قچر د زین وی اسونو باندې کې سوريږي زین بیا غشاني او سیدا راست به پریدو وانما يؤخذون بذلك وسوال لري دیو باندې دا شي نه ولي لازميږي د دې مؤاخذه ولي بدی کیږي کله سي عملی نه کی وې دا څنګه چې زوی مسلمانان چې دي کنه هغه اهل ذمه نشي پلانجه بواوړو او د دې ذلت خلکو د ښکار شي وانما يؤخذون بذلك او د دې اخذ بکیږي بدی اظهارا للصغار دې لپاره چې د دې ظاهر شي ذلت علیهم بدیو باندې وصيانه لضعافه المسلمين او دې لپاره چې حفاظت وشي د ضعیف مسلمانانو ولئن المسلم يكرم والذمي يهان بل وجدا د مسلمان چې د به اکرام کیږي او د ذمه به اهانت کیږي دا څنګه چې دواړو د مسلمان څوک اهانت ونه کی د ذمه په خلک څه وایي چا په پلان کې کې مې د چلو کو څه وایي ټاس کې ذمه په ټاس کې د مسلمان به عزت ونه شي یا د مسلمان په ټاس کې د ذمه تعظیم ونه شي حالانکه تعظیم دا جایز نه دی اورا ولأن المسلم يكرم والذمي يهان ولا يبتدأ بالسلام ابتداء بسلام بزميناچه اکا چې د سوي السلام علی من اتبع الهدى اکا سلام چې وعلیکم متصرف وایا ويضيق عليه الطريق زمي معنی بلارم تنگو تو لاري بمنز بنزي ښا فلو لم تكن علامه کچری نشي علامه داسې علامه چې هغه فرق راولي د مسلمانانو د زمي ترمنځ نو فلان لو يعاملوا کله شي دا سره معامله وشي معامله المسلمين د مسلمانانو والا وذلك لا يجوز او دا خو جایز نه ده چې معامله د مسلمانانو سره وشي څه مشکل شته دی لکه علامه موږ نه پیژنو څه دا به څنګه طریقې کار سره کوي وي تجب والعلامه تجب ويكون خيطا غليظا دا به یو تاروي پیړه من الصوب د وړي يشده على وسطه بمن باندې به تړلې دون الزنار من الابريشم دا سينه چې ابرای شمی دا څنګه چې د ریخم زنار یې چولې کا اخو قیمتي شي فإنه جفاء في حق الاسلام ځکه دا خو جفا ده په حق د مسلمانانو کې ظلم دی هغه سره ریخم حرام دی او تی استعمال ويجب ان يتميز نساؤهم واجب ده چې جدا شي خزي زمنګ د خزونه په طرقات لارو کې والحمامات کې یو ځای بنلامبي ويجعل على دورهم علامات او د دې په کورونو باندې به علامات وي چې پته لګي دا عیسائی کور دی دا د يهودي کور دی د څنګه چې سوالګر ورشي خدای مو بخا دا شی وته ونه کی ويجعل على دورهم علامات كي لا يقفا دغه لپاره چې ونه درېږي بده معنی او سائل
يدعو لهم بالمغفرة چې به ورته دعاګانې د مغفرت کوي. قالوا مشایخ ویلي دي لا حق الحق حق دا د الله یترکو ان يرکبوا چې دیو پرې نه ښودلی شي دې ته چې سواره شي. سورېدو ته به نه پرېږدو، پیدل ځئ. که بنا بر ضرورت سورېدلی نو ضرورت چې ختمېدلو بیا به کوزېږئ، یا د مسلمانانو مجمع راتللی بیا به کوزېږئ. مولوي صاحب دا قیسې هلې دي که نه چې زمونږ او د کافرو ترمنځ څه معاهده نه وي. اوس که موږ او د هغو ترمنځ معاهده وي، هغه وایي ستاسو مسلمانانو ته به په خپل ملکونو کې موږ څه نه وایو، تاسو به ورته څه نه وایي. که څنګه لباس وي، که څنګه سواري، او موږ ورته وایو ټیک ده، بیا موږ دې شیونه نه شو منع کولی، بیا به اجازت وي ورته هر څه لکه نن سبا چې تاسو پوهېږئ که نه. او که نه طالبان ته څوک دې بیان ورته ونه کړي، ځینې چې به یې دا لازم کړي لانجه باندې وواړو کپ لږ ولکه هغو ته دې شي نه پته ده کوم ځای دی هغه ماشاءالله لوی لوی علما. قالوا الحق الا يتركوا حق دا ده چې دیو پرې نه ښودلی چې سواره شي الا للضرورت واذا رکبوا کله چې دیو سورېږي د ضرورت دپاره فلینزلوا فی جامع المسلمین نو بیا به راکوزېږي په هغه مجمع د مسلمانانو کې. فإن لزمته ضرورت اتخذوا سروجا سروج ته ضرورت رالی که نه بس جوړ یې کوي، صحیح ده، ذهن جوړ کوي، خو ګورې هغه د قشرو والا. فإن لزمته ضرورت کچری پیش ضرورت اتخذوا سروجا بصفت التي سروج به جوړی په هغه صفت باندې تقدمت چې کوم مخکې بیان شو. ويمنعون عن لباس او دیو به منع کولی شي د لباس نه. کم لباس کم چې د اهل علم او د نیکو خلکو لباس دی، یختص به اهل العلم چې خاص دی هغې پورې اهل علم، اهل زهد، اهل شرف. تاسو پوهېږئ دا خو بیخي اسانې خبرې دي. نو بر وګورئ کم اهل ذمه جزیې نه انکار وکړو به یې نه ورکوم. ای نبی علیه صلات وسلام ته کنزل وکړه نو ذمتوب یې ختم شو، قتل یې جایز شو نه، ذمتوب لا برقرار دی. که پوهېږئ ځکه لازمه دا ده چې په ځان لازمه کي ذمیتوب جزیه ورکول، په ځان یې لازمه کي، دا نه ده چې خامخا ادا یم کي. چې په ځان یې جزیه لازمه کړه بس دا کافي ده. ادا یې که کوله که نه کوله اهل ذمه دی. امام شافعي رحمه الله وایي چې یو بیلی وویل چې زه جزیه نه ورکوم بس نبی علیه السلام ته کنزل وکړه بس ذمیتوب یې ختم شو، اوس یې قتل جایز شو، حربي شو. لکه څنګه چې مسلمان ایمان پرېږدي که نه نو اسلام ختمیږي که نه، امان یې ختمیږي. دغه شان دا چې د اسلام بدل جزیه پرېږدي که نه، نبی علیه السلام ته کنزل وکړي نو قصې ختمه شو، امان یې ختم شو. ګورئ ومن امتنع من الجزیة او قتل مسلما دا ملانه ویلې مسلمان قتل کی او سب النبي علیه السلام ته کنزل وکړي یا زنا وکړي د مسلمان ښځې سره لم ينتقض عهده عهد ذمته به نه ماتېږي. لأن الغایة التي ځکه غایه چې ده هغه ينتهي بها القتال چې قتال په هغې باندې انتها ته رسي، یعنې قتال بند چې جنګ به ورسره نه کېږي. د هغې غایه څه ده؟ په ځان لازمول التزام الجزیه، په ځان باندې جزیه هغې په ځان لازمه کړې ده نو قتال انتها ته رسېدلی نه به کوو. پوهېږئ پې لا اداؤها ادا نه ده لازمه او التزام خو لا باقي دی. امام شافعي رحمه الله وایي سب النبي علیه السلام چې دی یکون نقدا دا خپله ماتوالی دا چې نبی علیه السلام ته کنزل وکړه اهل ذمتوب مات. لأنه لو كان مسلما ځکه که چېرې مسلمان وی ينتقد ایمانه څوک یې ماتېدلو ایمان که نه که نبی علیه السلام ته کنزل کړی وی فقدا ينقض امانه د ایمان چې کوم فایده د امان هغه موږ دیو ته ورکړی و که نه نو امان به هم ختمېږي. اذ عقد الذمه چې دا خلیفه دی عنه د اسلام نه، تاسو پوهېږئ که نه. ولنا ان یعنې دا بدل لري سي ووایه ولنا موږ وایو ګوره ان سب النبي علیه الصلاة والسلام چې دی دا کفر دی د دیونه. نبی علیه السلام ته کنزل کول څه دي؟ کفر. او دیو چې ابتدان کافرانی منګه وایي ټیک د راشي تاسو سره معاهده کوو اهل ذمه جوړ شولی نو هغه ابتدایي کفر خو سخت دي که خیلی مي نو ابتدایي کفر دی موږ به هم اهل ذمې جوړو. نو کوم چې بقا والا کفر دی رستو کفر کوي د اهل ذمه جوړېدلو نه پس هغه په طریقه ولا ذمتوب به نه ختموي. پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ نو وایي والکفر المقارن هغه کفر چې هغه یو ځای وي لا یمنعه نه منې کوي اهل ذمه جوړېدلو نه. نو فتواري کوم کفر چې رستو راځي الا يرفعه هغه به اهل ذمتوب چې ختموي نه، امان به ورله ختموي نه. البته دا هغه کافر مراد دی مولوي صاحب نبی علیه السلام ته کنزل کوي یو پیرې کړي که د چا عادت جوړ شو
زمونږ د حناف هم رای دا ده بلکې مفتابي رای زمونږ د حنافو دا ده چې نبی علیه السلام ته چا کنځل وکړه بس قتل جایز شو من سب نبیا فاقتلوه لبیک والا وایي که وګورئ قال ولا ينقض العهد الا وان يلتحق بدار الحرب مولوي صاحب کده ویل کنه چې به زنو رجزیه نه ورکوم نو مخکې بیان وکړو چې عهد ذمه ماته نه دله نو کله به ماتیږي اله به ماتیږي چې کله دا دارالحرب ته ملحق شي لکه سړی چې مسلماني مرتد شي او دارالحرب ته لاړ شي همدغه شان یو علاقه باندې غلبه وکړي وایي موږ جزیې نورې نه ورکوو اوس ذمته مات شو اوس به وجنو ولا ينقض العهد دغه عهد د اهل ذمه ورسره به نه ماتیږي الا وان يلتحق بدار الحرب مگر دا چې ملحق شي دار الحرب پورې او یغلبون یا غالب شي على موضع په یو ځای باندې فيحاربوننا موږ سره جنگ شروع کړي لانهم صاروا حربا علينا ځکه دغه صورت کې دی وګرځي حربین زمون خلاف فيعر عقد ذمه فيعر نو خالی بشي عقد ذمه توب عن الفائدين وهو دفع شر الحراب فائده خدا وا چې شر د جنگ هغه دفع شي نو خلا دا پنه شو نو به موږ علی ذمه کوو علي تاسو پیږئ کنه بهرحال کله چې اهل ذمي سړي هغه معاهده ماته کړه به د مرتد پشان شو قتل جایز شو کدار الحرب تلاړه مال مرتد مال پشان کار به د مال سره کو واذا نقض الذمي العهد فهو بمنزله المرتد معناه في الحكم بموته بده کې د مرتد پشان دی ښا ویږي کنه چې د معنی په فیصله د موت کیږي کله باللحاق چې کله دار الحرب سره ملحق شي لانه خنو ولي مرتد پشانی ګرځي د مړو پشان وای دار الحرب ولي چې خو مړ دي څوک چې هغه سره ملحق شي نو به مړی حساب شي لانه التحق بالاموات اذا كذا ملحق شو مړو سره وكذا في حكم ما حمله من ماله الا تاسو بیږي وكذا في حكم ما همدغه شان به حکم داغه څه کی وی حمله چې کوم د ځان سره بار کړی وكذا في حكم ما في حكم ما ده کنه وكذا في حكم ما حمله دسی به لکه دسی کلهږي ښا همدغه شان به حکم د مرتد کی ما هغه مال حمله د کوم ځان سبار وړي د من ماله کم مال دې کنه مرتد د مال بشان به یعنی هغه به هم کچری څوکي ورسه خو هغه ته ملاوي شي لکه څنګه د مرتد والے ملاويږي او کنو قبضه کوو به دي یدي سی وای د مرتد چې کله مسلمانان په حمله وکي که مال ولګیر کی مالی فی مرتد دے دارالحرب تلاړې هغه علاقه مسلمانان ونی ولا مالی فی کني دغه شانت ده وي البته مرتد چې گیر شي قتلیږي به غلام یې نشي جوړولې او دا چې دې کنه اهل ذمه کدا دوباره گیر شو غلام به جوړو قتلولې نشو قتلولې مشو الکه قران می ویلو قتلولې هم شو ها دا به جایز ده چې غلام یې جوړ کو مرتد کې نه د جایز شي غلام یې جوړ الا انه لو اسر هغه دومره ده کدا قید شي یسترق غلام دي جوړول شو بخلاف المرتد دي فصل ونصارى بني تغلب يؤخذ من اموالهم وليس جاهلیت د زمانه نه عربو او هغه عیسایان جوړ شوی بني تغلب به ورته ویلو نو هغه عمر جنو په زمانه کې ټیکس مطالبه ته وکړه د خراج جزیه ولې جزیه نه در کوم عرب خلک کې منګه عزت پن خلک کې تاسو کې منګ سره ټیکسونه نه علي نو بده کې ځینې کسانو عیسایانو سره عیسایانو ملته و تختیدل نو عمر جنو د چا مشوره وکړه د خو زمنګ د مقابلینو امداد لورځي تقریبا دغه مټي مضبوطی ال روان دي د سکارو وکاو چې دیونه با هغه دې ته تیارو چې مسلمانانو کوم شهري دغه د چند درکو خو جزیره مالی نو مرزنو ته ویل د سکار دی چې د چند مسلمانانو ته اله من به ته جزیه وایو کنه غیدی وته نه وای پس فیصله دی وشولې وای منګه وته منګله تاسو راکوي تاسو ته جزیه مو وای ټیک دی مسلمانان 40 روپے راکوي تاسو 45 کې به 2 روپے راکوي یو بیګی کنه دغه شان نورې قصې من به ته جزیه وایو که تاسو ته نه وای یو ته وای د ته بني تغلیب وای دا غي بیان کوي نصارى د بني تغلیب چي دي یوخذ من اموالهم يدي د مالونو نه واخستل کیږي ضعف ما دوچن هغه یوخذ من المسلمین مسلمانانو چې کوم خستل کیږي یعنی زکات لانه عمر رضی یعنی زکات مسلمانانو 3 روپۍ ده کنه
دیونه به 40 کې دوی شلم روپۍ لأن عمر رضی الله تعالی عنہ چې صالحهم د دې سره صلح وکړه علی ذلك بمحضر من الصحابه صحابه حاضروا او بل وره چونکې دا جزیه نه ده چنګ خزونه چې منګه ولا د خزونه نالو دا خو د صلح په تور لازم شوی دا او کم مال چې په تور صلح لازم شي کې به خزي او سړي کې فرق نه خزونه به ولالو ويأخذ من نسائهم د خزونه به ولالو جزيه خو خزونه نه شغستل کنه ولا يأخذ من سبيانهم نبينالو ولأن صلح چې دا واقع شوی دا على صدقتي په صدقه زکات باندې خدا د چې مضاعف دچن بوي او زکات تاسو په بدل په خزم لازمي چې مال ورسره البته په ماشومانو نبي والسرقه تجب عليهن فخذهم لازمي دون سبيان ماني فكذا المضاعف هغه شی چې هغه د زکات ندوچن وي هم د زکات په حکم دی په خذو لازم شي امام ظفر رحم الله وي د خذو نبي ولنالو لا ياخذ من نسائهم ايضا وهو قول الشافعي رحم الله قولهم دی وجه سره وي د حقیقت کې جزيه د زکه عمر زنه ویل منغو ته جزيه وي تاسو تم وای او جزيه د خذو نه نشي غسره لأنه جزية دا جزية بحقيقة كلا ما قال عمر هذه جزية فسموها ما شئتم دا خو جزية دا تاسو لك سنو عمر کوي ولهذا تصرف بلا وورا مصرف د دې هم د جزيه والا مصرف د نو معلومیږي دا څه ده جزيه ده بل دلیل شو دا غدواړو د پاره تصرف دا خرج کیږي په مصارف د جزيه کې ولا جزيه علی النسوان باندې خو جزيه نشته ولا نه موږ د بار دلیل وورا ملي سبدا داس یو مال لې چې به تور صلح واجب شوه او کوم مال چې به تور صلح واجب شي په خزم واجبېږي کنه پیږي دا مال له واجب شوی له بالصلح والمرأة خذ من اهل وجوب مثله دم اهل وجوب د چې بده واجب شي په مثل دغه شان مال علیها په خزا پیږي کنه خزا چې دا اهل د چې واجب شي په مثل دغه مال علیها په دې باندې والمصرف سوال دا غو یو دا دلیل چې مصرف د دې او د جزیه یو دی د جزیه دا ویلو کنه مړوي دا مصرف د دې څوک دی د مسلمانانو پر رفاهي کارونه کې مفادو کې استعمالول دا صرف د جزیه مصرف نه دی بھائی د مسلمانانو د فائدې لپاره سرکونه پلونه وغیرہ وغیرہ جوړول دي مصرف اصل کې دغه دی نو دغه مصرف چې دا صرف د جزیه نه دی دا خو نورم شلو شي نه دی بني تغریب د اموال هم شو پته لګي پوه شوي که صحیح مې ونه ویلو دا خو دلیل دا وکنه چې دا جزیه ذکر چې د جزیه او د مصرف سره یو دی نو موږ دا کم مصرف چې ته بیانې دا صرف د جزیه د نور جزیه نه د نور اشیاء هم دی د مسلمانانو د فائدو لپاره بس مصرف چې هغه مصالح د مسلمانانو دي لانه مال بیت المال ذکر د بیت المال مال له بیت المال مال مسلمانانو فائدو لپاره نو وذلك لا يختص بالجزيه دا خو جزیه بوله نه دی خاص چې جزیه به صرف مسلمانانو فائدې لپاره الله تعالی ته نګوري انه لا يراعى فيه شرایطها په دې کې لحاظ نه ساتل کېږي د جزیه والا د شرایطونو معلومیږي د جزیه نه ده کنه پیږي بر وګورئ د بني تغلب چې کوم آزاد شوه غلامان یې سره بچکو و یوونه به سینه کو چې تاسو موږ له د زکات د چا نه راکوي تاسو نه تاسو به کزمه پوره جزیه برا کوي د خپل آزاد کرده کسانو په حکم کې تاسو نه استئ کا ويذو على مولى التغلبي باندې بکی خودل کیږي خراج یعنی جزیه دا نه چې د دې په شانو کې میشي وخراج الارض بمنزل او خراج الارض به کې خودل کیږي لازم کې خراج بمنزله مولى قرشي لکه قریش په آزاد شوه غلامانو باندې چې څنګه د دواړه کې خودل کیږي جزیه هم کچري اهل ذمه ورسره څه خراج هم پاتې نه لګي پوه شو امام ظفر رحم الله وی بی د بني تغلب چې کوم آزاد شوه غلامان دي هغه باندې هم د دې په شان د زکات ډبل کړو د دې حکم کې وقال ظفر رحم الله يضاعف دیو باندې هم د چن کې خودل کیږي ولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي څه چن مولا القوم منهم مولا د قوم چې دی دا غو نه دینو یعنی دا غو به حکم کړي الا ترى تنګوري ان مولا الهاشمي چې دی يلحق دم لقيږي هاشمي بوري في حق حرمت الصدقه زکات هاشمي من شیخ السره دا غزاد شو د غلامي ولی دا سره ملک شو کنه یا زدلتم خپل موالیو سره بدیو ملک شي موثقین سره نو هغه نه دوچنه خستل کیږي دیونه خستل کېدل دیونه بم دوچن وي کنه پیږي ولنا موږ د بار دلیل واور مولوی سبه دا تخفیف صرف بني تغلب مبارک باقی د بني تغلب او آزاد شوه خلک چې دي هغه تزول حکم دی خپل اصل اهل ذمه والا ولنا ان هذا تخفيف دا تخفيف دی
او مولا چې دی کنه قانون دا دی آزاد شده غلام دا تخفیف کې د مولا پشان نه لا يلحق بالاصل اصل پشان او مولا چې دا نه ملحق کیږي په تخفیف بالاصل اصل سره فيه په تخفیف کې ولهذا دغه وجه ده توزع الجزيه على مولى المسلم ورکنه مسلم د مسلمان آزاد شده غلام دی اهل ذمهونه نه پاغه باندې جزیه وي حالانکه د مولا یعنی مسلمان پاغه جزیه نشته نه پیږي پی نو پته ولګېدله چې د اصل د موثق چې کوم تخفیف دی داغه په موثق باندې نه وي نه پیږي کنه جزیه کې خود لیکيږي په مولا د مسلمان باندې یعنی د مسلمان آزاد شده غلام باندې حالانکه مسلمان معنی نه دا کله اذا كان نصرانيا کله چې د مسلمان آزاد شده غلام عیسائی بخلاف حرمت الصدقه په خلاف د حرمت صدقه لأن دا یو مسله ده چې هاشمی سړی هغه زکات نشي اخیستلی دغه آزاد کرده غلام چې هغه هم زکات نشي اخیستل کړي دې مسله کې آزاد شده غلام چې دی کنه دا په حکم د چا کې د خپل مولا کې دی وجه څه ده هاشمی د پاره دا عیب دی چې زکات والی نو شک شلو چې آزاد شده غلام ته به د عزت وي کنه چې هغه له بخیره د مال نه ورکو او کنه د عزت ورته نشته شبهه رااله بس وایي چې بس حرمت دی نه دی لکه کله چې بهته حرمت کې تعرض راشي کنه د چا به منو حرمت حرام دی پیږي کنه نو حرماتو کې آزاد شده غلامان چې د موثق سره ملحق وي خو په تخفیفاتو کې نه وي دلته د حرماتو مسله ده ځکه حرمات چې تثبتو دا ثابتيږي په شبهاتو باندې فالحق المولا آزاد شده غلام چې دی دا به ملحق شي هاشمي سره په حق دغه في حق في ما هو حق مولاه معنا في حقه معنا في ما هو حق مولا هو حق مولا كم مولا حق دي ده بمغي ولا يلزم المولى الغني حيث لا تحرم عليه الصدقه وليس د غني سړي آزاد شده غلام چې دی کنه هغه بده کې د غني بشان نه دی غني له زکات نشي ورکولې مالدار دی خو آزاد شده غلام غریب دی غله ورکولې شي پکاردار چې غلم زکات نشي ورکولې کدام د حرماتو مسله ده نه پیږي د هاشمي دی کنه دغه آزاد شده غلام دی هاشمي له زکات نشي آزاد شده غلام لم نشي خو مالدار دی دغه آزاد شده غلام دی مالدار له نشي او آزاد شده غلام له شي دا ولي وې دا مالدار چې دی کنه غني هغه اصل کې د صدقې اهل دی خو معنی په کې موجود دی غنا او دغه معنی په غلام کې آزاد شده غلام کې نشته دی اوره نو هاشمي او د خبره بدل شوله ولا يلزم ولا الغني حيث لا تحرمنا حرامي بدمانه صدقه ولان الغنى چدا لان الغني چدي من اهلها دا هم د اهل د صدقونه دي وانما الغنى صرف غنا معنی عاده ولم يوجد او دغه غنا نه موجوده په حق د مولا کې هر شي هاشمي دي هاشمي کې الته وګوره فليس باهل لهذه السلع اگر دي سلي اهل نه دي اصلا بالکل لانه سوين لشرفه ځکه عیب لګي د شرافت په وجه او د کرامت په وجه بد باندې واوره لانه سوينا واوره مليكه لانه سوينا ځکه هاشمي چې دي سوينا دا محفوظ دي مجهول صيغه ده د څنګه لشرفه د خپل شرافت په وجه او د کرامت په وجه څنګه محفوظ دي انا وساخ الناس د خلکو د خیرو زکاتنا نو فالحق به ملحق شد بوري مولاي اغم دي نه محفوظ وي وما جباه الامام من الخراج لکبر وګوري امام چې کمال جمع کی خراج جمع کړي دي اموال د بني تغلبي جمع کړي دي یا ورته هدیه را لې هدیه سودی ولا غړی ور کړی یا ولا شبل شي دې معنی بس کوي دا بیت المال کې جمع کوي ښا ویږي کنه وما جباه تاسو ان شاء الله کتاب الخراج بګوري دي امام ابو عبید وی بل ډېر مزه درکېل ته عجیب عجیب قصې ذکر کړي وما جباه الامام بس تټو دا مصرف به سره خرج کوو به څنګه حاصلو به څنګه دا ټول قصې ذکر کړي دي ما تاسو ول اعلی کتابي لیکلې ښا لوی سلام تیر شوی دی وما جباه الامام او هغه چې جمع کوي امام من الخراج یعنی خراج اموال د بني تغلب وما اهداه او هغه چې هدیه ورکي او اهل حرب الى الامام امام ته او دغه شان جزیه راواله ټول یصرف فی مصالح المسلمانانو کې بخرج کیږي لکه سبب کو کسد الثغوري الک
بونډرینې به پې مضبوطه وو کنډرتار به ګرد چاپې راتاوو وبناء القناطیري دغه شان غټ غټ پلونه به پې جوړو والجسوري واړه واړه پلونه به هم جوړو ویعطى قضاة المسلمین مسلمانانو قاضیانو ته به هم ورکوو وعمالهم همدغه شان نور کم عاملان د حکومت یعنی ملازمینی هغو ته به ورکوو وعلماؤهم ته به ورکوو پوهېږئ پې منهما د دې مال نه هغه مال به ورکوو هغه عمره یکفیهم کوم چې دیو ته کافي کېږي ویدفع منه دا خوشحاله زموږ حکومت راشي که نه لکه طالبانو اوس ملانو ته هر څه شروع کړي دي ویدفع منه ارزاق المقاتله دغه شان مقاتله او کوم رزق دی به هم ته برابر او فوجین موجین چې کوم دی ښه بلکې وذراريهم د هغو اولادو له به هم ورکوو که ځکه که اولادو غم ونه کړو بیا به اولادو له هغو غریبانان کسب کوي بس بیا خو به فوجیتوب پاتې شي که نه پوهېږئ وایي دا مال د بیت المال دی ښه فإنه وصل إلى المسلمين من غير قتال د بیت المال مال ذکر چې مسلمانانو ته حاصل شوی بغیر د جنگه او د بیت المال مال کې قانون واوره وهو معد لمصالح المسلمين بیت المال خو جوړ شوی هم دې لپاره دی مال د بیت المال چې د مسلمانانو مصلحت مصالح به پې حل کوو وهؤلاء یو دا کوم چې د وشمار الله قاضین دي او دا پلان کې دا ټول عاملان دي د مسلمانانو له لګې دي د مسلمانانو مال برلوم دی له به ورکوو نه پوهېږئ پې او پاتې شوله نفقه د ذراري اولادو په پلارانو باندې تاسو ته پته ده په چا باندې ده نفقه د بچو خو په پلاري نو فلو لم یعطوا که چېرې ورنه کړلی شي کفایت د بچوی لاحتاجو الى الاکتساب ته به محتاج شي او فارغ به نه شي بیا جنګونو ته ومن مات فی نصف سنه څوک چې نیم کال کې مړ شو کال لا نه پوره قاضي صاحب مړ شو فلا شیء له من العطا دله به بیا څه نه ورکوو کال یې پوره نه کوو ولې دا سیله ده ښه مولوي صاحب دا سره سیله ملک نه وي تر څو چې قبضه نه وي راغلي دا خو قبضه نه ده راغلې ملک ونه نو مال یې نه شو لاړی ختم لأنه صلة دا صلة وليس بدليل څه قرض خو نه دی چې مړ شو اولاد ته ورکوله ولهذا سمي عطاء دې ته عطاء ویلی کېږي نو فلا یملک قبل القبض تر څو چې قبضه نه یې کړي تر هغې مالي کېږي نه ویسقط بالموت نو چې مړ شو قبضې نه مخکې خو ساقط به شي اهل عطاء په زمونږ په زمانه کې لکه قاضي دی مدرس دی مفتی دی والله اعلم تاسو پوهېږئ که نه زر